بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 126 نمبر درس دی او د ثلاثي مزید فی د ابواب بیان شروع دی چې ثلاثي مزید فی دوه قسمه دي. یو ته ثلاثي مزید فی با حمزه وصل وای، هغه 9 ابواب دي چې حمزه وصل پکې وي په شروع کې، او یو ته ثلاثي مزید فی به حمزه وصل وای، هغه 15 ابواب دي چې ثلاثي یعنی د هغه کې حمزه وصل نه وي. ٹھیک شو، حمزه قطعی پکې کېدی شي او حمزه وصل په هغه کې نه وي. ٹھیک شو، نو د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل د 5م او د 6م باب صرف صغیر. 5م باب افعیلال دی، افعیلال لکه ادهیمام سیاه ہونا تور کېدل، او 6م باب دی افعیال لکه اخشیشان. اخشیشان معنی بہت کرکرا ہونا، یعنی مونږ ورته کندې کپرې وایو. ٹھیک شو، نو کرکرا ہونا. نو د 5م باب صرف صغیر یا کده افعیلال لکه د ادهیمام، د ادهیمام صرف صغیر کوس. ادهام یدهام ادهیماما، ادهام دا فعل ماضی معروف صیغه ده، یدهام دا فعل مضارع معروف صیغه ده. ادهیماما، ادهیماما دا د مصدر معنی، دا مصدر دی. فهو مدهام، مدهام دا اسم فاعل صیغه ده او دا فعل لازم دی. نو دا 5م او 6م باب 3م او 4م بابم لازم او دا 5م او 6م هم لازم دي. په دې کې لازم هغه باب ته وایي چې هغه ته د مفعول ضرورت نه وي. نو چې کم باب ته د مفعول ضرورت نه وي، صرف په فاعل پوره کیږي، نو هغه باب کې بیا د مجهول صيغه هم ناراضي او د اسم مفعول هم پکې ناراضي. نو 5م باب هم لازم دی، په دې کې د مفعول صيغه هم نه وي او د اسم مفعول صيغه هم پکې نه وي. او دا 6م باب لازم دی، په دې کې د مجهول صيغه هم نه وي او د اسم مفعول صيغه هم پکې نه وي. ٹھیک شو، نو ادهام يدهام ادهیماما فهو مدهام. الامر منه ادهامم، الامر منه ادهامم والنهي عنه لا تدهامم. ادهامم معنی تتورشا، لا تدهامم تتمتوريگا. مصدر دی اوس موږ سره الاسمیرار. اسمیرار معنی د غنم رنګه کېدل، گندمگو ہونا، گندمگو ہونا یعنی غنم رنګه کېدل چې نه توري او نه سپین وي، درمیانه رنګ چې وي، نو گندمگو ہونا. الاسمیرار گندمگو ہونا، غنم رنګه کېدل. ٹھیک شو، نو اوس پر دغه د ادهیمام په شان د اسمیرار گردان کو صرف صغیر ویګو. اسمار یسمار لکه ادهام یدهام، اسمار یسمار اسمیرارا فهو مسمار. اسمار فعل ماضی، یسمار فعل مضارع، اسمیرارا دا مصدر دی. فهو مسمار، مسمار معنی غنم رنگ کېدل والا، غنم رنگ کېدل والا، دا اسم فاعل صيغه ده. او بیا په دې کې د مجهول صيغه نه راځي، بل ډایرکټ پکې د امر صيغه ده. الامر منه اسماریر، اسماریر معنی ده ته غنم رنگ شه. والنهي عنه لا تسماریر، ته غنم رنگ کېږه، نو دا د نهي صيغه ده. اوس د اکمیتات، اکمیتات معنی ده ګوړې کا کومیت ہونا، کومیت ہونا. دا دغه لفظ دی، د سرایکۍ ژبې لفظ دی. کومیت کېدل، د اس کومیت کېدل مطلب دا دی چې د اس نه دی، اس د اس سر رنگ کېدل. ٹھیک شو، اس ګوړې کا سرخ ہونا، لال سرخ ہونا، تک سر کېدل، د اس تک سر کېدل. ٹھیک شو، چې اس بالکل سر رنگ والا شي. نو الاکمیتات د ګوړې کا کومیت ہونا، ګوړې کا لال سرخ رنگ ہونا. اکمات تا دا د دې اکمیتات مصدر د اوس موږ صرف صغیر کو. اکمات تا اکمات تو اکمیتاتا فهو مکمات. الامر منه اکماتت والنهي عنه لا تکماتت. اکمات تا دا فعل ماضی معروف، یکمات تو فعل مضارع معروف. اکمیتات، اکمیتاتا مطلب دا مصدر دی، یعنی دا اس سر کېدل. فهو مکمات، مکمات معنی سر کېدل والا، دا اسم فاعل دی. الامر منه اکماتت، تسر رنگ والا شا. والنهي عنه لا تکماتت، تسر رنگ کېږه مو. الاسحیرار، اسحیرار معنی گاس کا خشک ہونا، د گیا اوچ کېدل، گیا نه گیا چې اوچ شي، نو هغه ته اسحیرار وایي. د گیا اوچېدل، گاس کا خشک ہونا. اسحار دا د اسحیرار صرف صغیر دی. اسحار یسحار اسحیرارا فهو مسحار. الامر منه اسحاریر والنهي عنه لا تسحاریر.
او دا اوس د شپږم باب صرف صغیر کو. نو شپږم باب دی افعیعال. افعیعال لکه اخشیشان. اخشیشان لکه دلته ورته ولیکو افعیعال. افعیعال. افعیعال لکه اخشیشان. اخشیشان. اخشیشان ٹھیک شو. اخشیشان لکه بہت کرکرا ہونا. اردو کې بہت کرکرا ہونا. مونږ وایو یاره کندې کپره کېدل. نو ګورئ ورته د دې اوس صرف صغیر کو د اخشیشان. اخشوشن یخشوشن اخشیشاشن اخشیشانا. اخشوشن یخشوشن اخشیشانا. اخشوشن یخشوشن اخشیشانا فهو مخشوشن. اخشوشن فعل ماضی، یخشوشن فعل مضارع، اخشیشانا دا مصدر ده. فهو مخشوشن دا اسم فاعل ده، یعنی کندې کپرې کېدلو والا. الامر منه اخشوشن والنهي عنه لا تخشوشن. دا د فعل لازم دی، نو ځکه د دې نه د مجهول او د اسم مفعول صيغې نه جوړیږي. ٹھیک شو. اوس د دې نه دا مصادر درې راکړي، درې مصدرونه دي. الاخلیلاق لکه د کپړه زړه کېدل، جامې زړې کېدل، کپړه زړه کېدل. الاخلیلاق. نو د دې اخلیلاق مصدر نه اوس موږ دغه جوړو، صرف صغیر جوړو. اخلولق یخلولق اخلیلاقا فهو مخلولق. الامر منه اخلولق والنهي عنه لا تخلولق. الاملیلاح. املیلاح معنی ده اوبه ترخې کېدل، تروې کېدل، د اوبو تروې کېدل. املولح یملولح املیلاحا فهو مملولح. الامر منه املولح والنهي عنه لا تملولح. الاخریراق. اخریراق معنی ده د کپړې شلیدل، کپړه چې وشلیږي، کپړې شلیدلو ته اخریراق وایي. ٹھیک شو. اخرورق یخرورق دا د دې صرف صغیر دی. اخرورق یخرورق اخریراقا فهو مخرورق. الامر منه اخرورق والنهي عنه لا تخرورق. نو دا زموږ سره د ثلاثي مزید فی په ابوابو کې د 5م نمبر او د 6م نمبر بابونو صرف صغیرو او د هغې د مصادرو د هغې صرف صغیر درته ولیکل. دا ځان سره لیکئ او دا یادوئ انشاءالله. دا به تاسو له په قرآن احادیثو کې پوره فایده به درله درکوي. نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.